بله ورځ په نوښار کې یو ماشومه د 8 کالو بچی اورېدی هم سړی نشي بیان څه کوي څوک اورېدی نشي دا خبره د هغې بچی تصویر څوک لیدی نشي ډېره ښایسته ښکلی بچی پلار په سعودي عرب کې دی د کور نه خلک راغلي دي او دا بچی تختولی ده د 8 کالو بچی د جاهلیت په زمانه کې مشرکانو به جنکۍ ژوندۍ ښخولې لیکن د ماشومې جنۍ سره د بدکارۍ تصور هم چا نشو کولی د دې سره بدکاري هم شوې ده او دی بیا دومره صفاک او دومره ظالم او دومره درنده انسان چې دی بیا اوچته کړې ده او ګټر ته ګزار کړې ده او که هغې سر راوچت کړی ده واپس نو په مرۍ وله زور کړي دی وجلې ده د دې ته انسانیت سوز واقع وایي دا د ټول قوم فکر او نظریه او د ټول قوم اخلاقي نظام دې حد ته رسېدلی دی او دا یوازې دا خو نه ده که نه د دې نه مخکې زینب واقع وشو دې نه مخکې سایوال واقع وشوه دا صفاکیت او انسانیت سوز ذهنیت چې پیدا کیږي دا د قرآن و سنت د الله او د الله د رسول د راهنمایۍ نه چې خلک بل طرف ته روان شي په ګمراهۍ په ډنګ سرود او ډول باجو جاهلیت هغه چې کوم مونږ لګیا یو که نه هغه جاهلیت او دا مونږ اوس ډېر ښه پوه خلک راغلي یو دا پوهه نه دي دا د هغې جاهلیت نه اخواته خبره ده بیا یعنې نه د هغه بچی تصویر څوک کتی شي نه یې پلار ته څوک کتی شي اوس نن که ما او تا د دې بچی تاسو هر یو کس مونږ پلار یو که نه هر پلار د 8 کالو ښایسته بچی چې پلار ورله په سعودي عرب کې د هغې کیلونې اغوستې دي پلانی شی به راوړې دا ول اغوستې تیار دی را روان دی دلته ورته اطلاع میلاو شو داسې واقع شوې ده تاسو اندازه ولګوئ تاسو دې پلار له تسلي ورکولی شئ ده ته ویلی شي ته صبر وکړه بلکې د هغه مخ ته کتل چې د دننه په دې سینه کې د انسان زړه وي نو هغه ته کتی هم نشي دا نتیجه ده د قرآن و سنت نه د لرېوالي مونږ الله مونږ ته کتاب راولېږه مونږ ته الله پیغمبر راولېږه چې په تاسو کې څه پیدا شي همدردي پیدا شي د مسلمان خیرخواهي پیدا شي په تاسو کې هر یو د یو بل خیرخواه شي څنګه چې د خپل ځان خیرخواهی پردی بچی د داسې خوښ شي او داسې شفقت پیدا شي څنګه چې د خپل بچي سره دی د پردي مال داسې حفاظت وکړي څنګه چې د خپل مال حفاظت کې د بل درد مخکې کې خپل درد وروسته کې د بل لوږه مخکې کې هغه موړ کې خپل ځان وږی پاتې کې د ایثار او د قربانۍ ته مړ کېږي لیکن د بل د ژوند بندوبست وکړي د بل د وینو قدر وکړي د بل د عزت قدر وکړي د بل د مال قدر وکړي ستاسو مالونه په یو بل حرام دي ستاسو وینې په یو بل حرامې دي ستاسو عزتونه په یو بل حرام دي لیکن د دې نه چې موږ بیګانه شو باغیان شو نو دې حد ته ورسېدو او اوس به هم لا خلکو ته توجه نه کېږي چې اوس هم لاره نه واپس کېده پکار دي که نه الله ته رجوع پکار ده که نه ده دا چې کومه رویې څوک چې اسپتال ته ځي علاج له او یو میاشت دو تیر شي علاج کامیاب نشي نو ډاکټر بدلی اسپتال هم بدلی لیکن نه کوم ځای نه چې مونږ چې چلی کېږو مونږ همغه ځای له واپس ورځو نو دې ته خو عقلمندي نه وایي